او دغه شان یو بلدم چې هغه ډیرو کتابونو لکه فتاوی ابن باز، دغه شان فتح المجید، الصارم البتار، مصنف عبدالرزاق، دغه شان دکی العلاج بالرقاء للقحطانی او فتح الباری، د ټول کتابونو دا نقل کړي دي. او هغه دا دی چې د شنې بیري و پانی براواخلی، بیره چې کوم ونه ده نو دی دا پانی چې کوم دی چې شنې پانی دا به ور واخلی او دا وونه پانی به وټکی او بیا به هغه په دومره اوبو کې واچي چې غسل پاغي باندې کیږي او بیا په پاغي باندې دا آیاتونه وی په دی اوبو باندې بول وستل شي او په دم کړل شي، لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني آية الكرسي بيوليشي بيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سورة اعراف 118 نواله 122 پوری. بیا ورپسې وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. سورة يونس آیت نمبر 79 نواله تر د بحث پوری. بیا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. سورة طه آیت نمبر 65 نواله تر 70 پوری. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا ټول آیاتونه دا څومره چې ماول وست دا وی او بیا مریض دی داغینه وبو ومسکی څلګه اونته کې وبري داغینه ومسکی دغه کم وبو کې چې بیر پانی چولې شوې دي او دو درې زله غس کله شي او دغه شندکی په باقی وبو باندې غسل وکي. دا عمل دا دو درې زله کول سره ان شاء الله تعالی ک یو ځل کار ونشه په دویم ځل باندې کول، په دویم ځل باندې ونشه په دریم ځل باندې کول. نو په دې کې علما ذکر کوي دغه کتابونه چې دا ډیره مجربه طریقه ده او یو انسان باندې سحر شوی دی، جادو به شوی دی، دغه شندکی بد نظر په لګیدلې د نظر شوی دی. نو ان شاء الله تعالی الله تعالی بولا صحت ورکه والله وخک.